انسان اجتماعی زندگی تیری یا رور سره یا مور سره یا خور سره کنی خزی سره بچو سره کنی گاونډي سره دسه انفرادی زندگی انسان نه تیری چې یو ګډ کې ناست یو چا سره تعلق نه ځکه سودا بالی پخپله به پخلی کې یا پوخ شی بالی کپړې بالی څه شی بالی نو دیو جنې زموږ د دې کې د ټولو نه بهترین چیز اخلاق دی چې د انسان اخلاق درستی د خبرو ترتیبي درستی ډیر ګران کارونه په خبرو باندې وشي او ډیر آسان کارونه په خبرو باندې وران شي ډیر جوړ شوي کارونه یو سړی پکې یو خبره غلطه وکړي هغه جوړ شوی کار خراب شي او خلک وایي که نه و یو گنده مئے پورا تالاب گنده کئی نو یو وڑا خبره عزتمندو اغا یو جوڑا شوی خبره خرابی او کل خراب خبره وی خلق یو بل سره مشت گریبانی کنزلی وی ردی بدی وی یو سړی پکې راشي یو د عقلمندۍ خبرو کی یو خواږه خبرو کی هغه ټول وروسته یو بل سره غاړې ملاو کی دیو جنا پختانه وی جبهم قلادهم بلادا قلا مطلب د حفاظت ذریعہ دا دې سره ډیر شرونه محفوظ کیږي ډیر کورونه محفوظ کیږي ډیر زندګۍ محفوظ کیږي او دا بلادا ډیر زینو کې دا حالات خرابای خپلم خرابای د بچوم دي خرابای د ټول معاشري خرابای او په دې سي زندگی شي کله ناکله د خپل راولګيږي د خپل زوی جیل کې واچي او چې دا جیل ته لاړ شي د دنیا ټول خلک دغه علاقې ټول خلک وای سم کارو شو چې د دې ناسور نخلاص شو داسې انسان زندگی ګوره د انسان د بدن خپل یو عضو دی خو چې غټه دانه پې راوخیږي یو کینسر ورته ولګي سړی ځان نه لاس کټ کوي د دینه معلومه شوه د انسان لاس څومره قیمتي دی خو چې کله دا لاس د ټول بدن ته نقصان رسوي وی لاس کټ کا خپه چې کله ټول بدن ته نقصان رسوي د خپې سړی لنګړه سړی ځان څومره بد ګڼي د چا چې خپې بیا چې د ده نه خپه کټ کې اوهو توبه څومره ده باندې خو یې خیر دی ځه چې نور بدن ته تې فایده رسي وایي کټې کا دې ته وایي ناسور دک رنګ عزتمندو د انسانانو حدیث کې راځي د ټول انسانانو مثال د یو جسد دی که جسد واحد د یو بدن مثال دی نو ته داسې نشي ویلی چې پلانې خراب دی زه یې څه کومه خپل کار یې دی خپل قبر یې دی زما سره سویمه ده نه دا د یو بدن حصه ده چې ته د ده د خیال نه ساتې سبب همدقه د بدن د یو ګوتې بیماري دی بلې ته بیا لګي نو د هغه د بل زوی چې فکر نه کوي نو ستا زوی ته به بیماري لګي بیا به تا ته پته ولګي چې سیر نه څو پخېږي او بیا چې کله تا ته خلک وایي چې هلکه دا زوی دې سم کا دا رور دې سم کا دا ښځه لور دې سمه کا زمونږ کورونه یې تباه کړه نو چې کله تا ته دا خبره خلک وایي ستا په زړه به څه تېرېږي به زما بچی دی هر خیر دی که یو دا کار یې وکړو نو د دې وجې نه عزتمندو خوږې خبرې خواږه خلک خواږه معاشره خواږه سوسایټي دا عزتمندو باغ او بهار راولي د زارو اوبه هم اوبئ د اسمان اوبه هم اوبئ خو د اسمان اوبه چې انسان سکي انسان له زندگی ورکوي او د زارو قطره اوبه چې سکي د انسان بدن تباه کوي که ته چې دواړه قطرې دي که نه فرق دی دغه رنګې د زمزم اوبه دي او د میتیازو هم اوبه دي دا دواړه اوبه دي خو دې اوبو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی د زمزم اوبه خلک په خپل بدن باندې راکاږي او د میتیازو اوبه د خپل بدن نه جدا کوي او چې د بدن نه جدا کېږي خوشحالېږي وایي بس ګندې لرې کوئ نو داسې بنوي چې زه انسان یم کم ټایپ انسان یې کم قسم انسان یې خوږ انسان یې که تریخ انسان یې نفع والا انسان یې که ضرر والا انسان یې نو د دې وجې نه عزتمندو غالبا امام غزالی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لیکلي که انسان ځان نه زناورم جوړوي نو زناورم وی په درې قسمه دي
یو داسې زناور دي چې نه چاته فایده ورکوي نه چاته نقصان ورکوي لکه کارغه دی اوس په کارغه څه کې نه فایده شته نه نقصان ظاهرا دویم قسم داسې زناور دي چې هغه انسان ته فایده ورکوي نقصان نه ورکوي لکه غوا چیلی ګډ میخه دا انسان ته نقصان نه ورکوي فایده ورکوي د دې غوښې به خوري د دې پی بس کې او دریم قسم داسې زناور دي چې هغه فقط نقصان ورکوي لکه مار لړم دا فایده تعالی نه درکوي څه فایده به چې مار تو ساتي څه بدله درکړي نو د دې وجې نه امام عبدالقادر جیلانی یا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي که ځان نه زناور هم جوړې نو دغه دریم قسم زناور ځان نه مه جوړوه دا دویم قسم نو که ته هر ټیم کې نقصاني نو تا نه دا دوه قسمه زناور هم بیا ښه دي چې هغه فایده خو ورکوي که نه دا ډېرې د عبرت خبرې دي عزتمند دی وجې نه کورونو کې اوس حالات ډېر خراب دي مخکې به داسې یو خلکو به قومونو جنګ و پلانې قوم سره زمونږ نه لګي ځکه هغه زمونږ پلار نیکه سره جنګ کړی فتنې کړی دا پخوانو ته پتنه وایي پتنه نه فتنه لکه فتنې نه جوړې پتنه به ورته دوی ویله وایي دوی سره زمونږ پتنه روانه ده نو عزتمندو دا مشران به داسې و دي کشرانو له به هم دا ذهن سازي کوله ګورې دې پلاني قام سره تعلق ونه لرئ پلاني سره ونه لرئ نو کشرانو به هم بغض کوو بیا هغه قوم اوس هم داسې قومونه شته یو بل سره د هغوی خوراک سکاک نشته حالانکې نوسي ته پته هم نشته دی چې دوی کې مشرانو کې څه چل شوی دی زه خپله یو ځل لاړم زمونږ لکه ډېر نږدې خپلوان خو زمونږ د کورنۍ پکې څوک نه و زه پکې لاړم ښه مزېدار سپینې ښوروا ته کټ کې بیل راته کاسې کې اغوسته ما چې هلکه ډېر اکرام کوي هغوی ډېر خوشحاله وو چې لکه دا رالې څنګه رالې لکه ما ته خو داسې لږه ډېره اندازه وه چې دوی سره زمونږ ډېر تګ راتګ نشته دی خو ما بس نه دي ورسره هغه زمونږ نیکه و نو بس اوس ما ورسره سویمه ده او موږ ته پته هم نشته چې زمونږ نیکه ځای ته یې کړی که د دوی کړی دی پوره قسم راته پته نشته نه دوی قصو پسې ګرځئ مه دا د سټورۍ نه د مشرانو نه اورئ ځکه انسان بغض دی بغض پیدا کېږي انسان کې بس ښوروا ښه مزېدار سپینه ښوروا مې ووهله ورپسې مې ومشومله بیا چې کور ته رالم مشرونه مې تپوس وکړو وره ښه مشر ښیي زما رور مشر تبلیغي دی ما ته وایي بچیه دوی سره زمونږ د مشرانو سخته تېره شوې ده خو ته ورله ځه څومره زبردست او زمونږ دوی سره مړی ژوندی نشته خو تا ښه کار کړی چې تلې ته یقین وکړه هغه یو څو کورنۍ هغوی به تبلیغ ته بدې ویلې ګیرو ته به یې بد ویلې اوس د هغوی په کورنیو کې حافظان قاریان تبلیغیان پیدا شو صرف زمونږ د یو تک د وجې نه زه ورته یم لالا څنګه هسې خوشحاله شي او زمونږ دیم دی لالا هم دی نو عزتمندو مونږ کې هم بغض ته داسې نه وي چې دا قصه تاسو ته اورو خو زه یو ځای کې مونږ داسې کار وکړو نو د هغې ښه رزلټ راووتو کیدای شي تاسو زمونږ نه زیات ښئ بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ غټ خو غټي خو کله نا کله دا ورکوټې د غټ نور پسې مخ کې شي سبحان الله وګوره دا یاد لري که ستاسو کوم خیر د پلار ته مه وایئ چې زه هغه پلاني خلکو له ځم راځم خو عزتمندو تا ته هم پته نشته چې مشرانو څه کړي دي هغې کشرانو ته هم پته نشته چې مشرانو څه کړي دي نو یو بل سره موږ ولې وران یو دلته به ډېر کسان داسې چې د هغې اخلاقو سره به زما اخلاق نه برابرېږي نو زه به وایم هلکه جومات ته مه راځه پلانې نه څه ضرورت دی ډېر کسان به داسې د بازار کې چا به وایي چې مړه دا خو مفتي صاحب هسې یو مشروط شان دی خو بس په کښېني په ممبر باندې او نیغ نیغ کېږي ما سره به یې نه لګي یو خبره زما یو انداز به نه خوښه او واقع کېدی چې هغه انداز زما غلطه وي خو بس صحیح ده نو مزاجونه خو داسې دي دا خو په جنت کې چې کوم دی د ابلیس او د آدم علیه السلام هم نه لګېده بیا چې څنګه راکوز شو اولني چې کوم دوه بچي د هغوی هم یو بل کې نه لګېده په یو خبره وران شو که نه آبیل او قابیل نو دا قصه د بره نه را روانه ده دا بغض هم الله پیدا کړی امتحان په طور باندې چې اوس کم یو علي تا ته وایي دا بغض بد شی دی او دا انصاف او دا نرمي ښه شی دی اوس ته چې کوم یو علي هغه ستا خوښه وهدیناه النجدین دواړه مې پیدا کړي دي ستا خپله خوښه په دې درته یو څو واقعات یو څو قصې بیانوم چې ستاسو دا خبره ذهن ته صحیح طریقې سره یو زمونږ نفرتونه ولې زیاتېږي عزتمندو من او تاسو جاندار سیزونو سره مینه نه کوو او غیر جاندار سیزونو سره مینه کوو کیلونی ساتو د پلار د لاس ګړۍ ساتو کړوسي په لاس چل کړه ولې دا زما د نیکه ګړۍ ده نو څه چلو شو چې د نیکه ګړۍ ده چې اسمان ستوري پکې لګېدلي
اسم پکې نه خو یو مینه محبت ته صحیح ده خیر ده کولای شي ناروا کار نه دی خو جاندار سیز نه دی څه دومره اګړی نه پوهېږي چې زه د چا یم سپلو بوټانو سره مینه کوو دا زما د پلار سپلی دي د قائد اعظم بابا سپلی پکول هم خلکو ساتلی دی د علامه اقبال صاحب هم ساتلی دی بعضې خلکو د خپلو نیکانو سپلی کپړې یو شی ځان سره ساتلی دی بل طرف ته عزتمندو زمونږ د نیکه او زمونږ د پلار جاندار او داسې څیزونه دي چې زمونږ نیکه ته د دې ګړۍ نه د دې سپلۍ نه د دې جامو نه هم ډېر ګران وو دې ته نه ګورو چې زما نیکه مینه څه سره کړې ده هغه باندې خپل بچي ډېر ګران وو که نه په هر چا خپل بچي ګران وي ستا په پلار باندې خپل بچي ګران وو نو ستا خویندې ستا وروڼه ستا پلار باندې ډېر ګران وو که ته پلار له عزت ورکول غواړې نو د پلار هغه سامان چې ستا وروڼه او خویندې دي د دې خیال وساته د هغې خیال نه ساتو دا را باندې بد لګي د پلار بچی مې دی خو د خنزیر نه را باندې بد لګي دا خبرې موږ اورو ځکه موږ د جرګو کې دې ځایونو کې کینو د خلکو صلح کوو دا مې خور ده خو د سپۍ نه را باندې بد لګي دا څومره الفاظ دي یو سړی وایي زه خیر دی یار زړه ته مې نه پرېوځي مفتي صاحب بس معاف مې کا ګناهګار یم خو په زړه مې نه کېږي چې سړی د سپو کنځلې کوي هلکه خو چې دا سپۍ شوه خو ته سپی شوې که نه چې هغه خنزیر شو چې ته یې رور یې نو د خنزیر رور خنزیري یو شي که نه خو هغه ته کنځله کې نو خو د یو نیکه اولاد یې که نه یو تبلیغي د چا ویلو سیروزې له لاړ شه هغه د زوی نه ډېر زیات تنګ و وایي دا د خر بچی د سره بوزه زمونږ خلک کنځلې کوي هغه ډېر هوښیار و هغه ورته دس چل به وکړو دا خر به ترې روان کړو نو دا بچی به ورپسې پخپله راکړي چې ته هغه ته د خر بچی وې خو ته خر ستا نه پیدا دی که نه نو مونږ کله ناکله کنځلو کې سوچ نه کوو کنځله چې بل ته کوو هغه داسې دی تر دې پورې که پردي سړي ته هم کوو هغه هم د ادم زوی دی ته هم د ادم زوی دواړه رونه شوئ اوس څه نو د دې وجې نه عزتمندو که ته پلار نیکه سره مینه کې نو خپلو ترونو سره لاړ شه خپل ماماګانو کره لاړ شه خلکو ته وایه دا زما ماما دی دا زما تره دی او تره ته وایه غم مه کوه لالا ژوندی دی او بچی دی ژوندی دی که ستا زوی نشته زه یمه هسې ورته دا جمله ووایه به دونه خوشحاله شي ځان سره د یو 50 روپو چولې کلول یوسه د یو 100 روپو چینی ځان سره یوسه او هغه وله ورکړه ته ګوره که سبا تا باندې سخته راله دقه ماما به دې سر ته ولاړي هلکه تاسو دا سړی داسې بې سره ګڼلی دی ماما یې لا ژوندی دی او د دوی بچه ته په ارام کښېنه زه د لار ټول کار کوم چې پردی خلک وایي دوست د رشته دارانو نه ډېر خوږي دا جمله ډېره مشهوره ده وایي د ټول نه خوږ شی څه دوستان ولې خواږئ په دوستانو باندې ته ټول ځان چې کوم دی قربان کې پیسې په هغوی لګې چکر له هغوی سره ځي چې کوم ښه شی هغه په هغوی باندې خورې نو هغه خو دغه شیونو ته ګوري که نه ته په خپل ماما باندې چېرته داسې شی نه وخوره په خپل کاکا په خپل رور باندې داسې شی نه وخوره هغه دله سره هم قربان کوي ته دې رور سره هم د دوست په شان باندې سلوک خو وکړه که نه دا پردي بچي نه خپلېږي دوست دی نو دوست له عزتمندو څه هر قسم شی په دوست خوري نو تا چې هر قسم شی په خپل پلار هم نه دی خوړلی نو ځکه د پلار درته دوست نه ښکاري او هغه درته دوست ښکاري دا ټولې د خېټې یارانې دي یعنې ته وکړه یو ځل ځه یو دوست ته ووایه وایه راشه خوانچه مې دله پخ کړې ده او بیا ورته کلول کېده چې څومره کنځلې درته کوي داسې کنځلې درته وکړي انټرنیشنل نوې نوې کنځلې به درته راوباسي چې خوار پړک بچیا چې څه دې نه کېده خو ویلې به دې ویلې چې نشته که نه موږ دې په عذاب کړو د دې نه خو زموږ هغه پولاو ښه نو دا ټولې د خېټې یارانې دي عزتمند خوږې خبرې کې ته ځکه ته خلک راغونډېږي مور او پلار سره ورونو خویندو سره خوږې خبرې نه کې یقینا باسه ولې څه چل دی کور ته چې نه اوسې داسې چلي او بار چې راشي خله دې چینګوي نو دا تاسې تاسې یو شی که نه خو تا د هغه بل خلک بد ښکاري خپل ځان ته د خیال نشته ته چېرته یو ځل یو ګنټې ویډیو ځان له جوړه کړه د پوره د یو ورځې او هغه به یې ته وګوره ته وایې هلکه زه خو غټ منافق یم د سره داسې د سره هغه ځي د سره هغه ځي لکه څنګه چې یو سړی یو ډرامه ګوري خپله ډرامه چېرته یو ورځ وګوره ځان ورته غټ منافق ښکاره شي یو سړي بل ته ویلې ما نه څوک هم نه خفه کېږي ویلې ولې وایي بس مړه موږ د هر چا په ها کې ها کوو دا دوکانداران بار هر چا سره ښیي کور کې خرابي حیران به شي وایي بس چا سره هم جنګ نه راځي
هغه بل ورته ساده خبرو کا کنه چې لوی منافق بجر چا ختم خوي او بدتم بد وي ارزه بد وي وي بس ساده الفاظو کې وای چې لوی منافق دا زندگی د عزت مند دا زمونږ د ټولو دا لګ لګ وزن سمو ک لګ لګ سم شو عزت مندو موږ به مسله کې خوشحالي محسوسه کو زمونږ د وجه نه به یو درې څلور کسان نورم خوشاله شي او قسم په الله چې درې څلور کسان نه خوشاله شو هغه رب چې دا انسانان پیدا کړي د قیامت پر ورځ باغ ته خان دی او ته باغ ته خان دی چې زما بنده د شي کسانو چې ټوله دنیا ته تنگوا تا درې څلور کسان خوشاله راځه دا جنت هم ستاده پاره دی دا یو حدیث کې راځي لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا وای تاسو هغه پوری جنت ته نشي داخلي دلې سو پوری چې ایمان درکې نه ولا تؤمنوا حتى تحابوا او هغه پوری ایماندار کې دي نشي سو پوری چې یو بل سره مینه محبت نه کوي اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم زرت د مینه محبت چلو خم افشوا السلام بینکم یو بل سره دعا سلام ساتي ته کېږي چې سړي ته سلام وکا سبا چې هغه تیریږي هغه مجبور ای ته سلام کوي یار دا سړی چې بدی تیریږي ما ته سلام کوي خلک وایي چې زه دومره بی عزته سړی سوچ وکړه مینه په خپل راکې مجبورۍ د وجې نه هغه راکاږي تا ته ډبل سلام کوي کله مجبورۍ د وجې نه کوي که درسه د وجې نه کوي خو معاشره خو به ورپسې ښیي که نه مزېداره زندګي به یو بل نو د دې د وجې نه عزتمندو یو دا دویم نمبر دا د عزتمندو کله ناکله یو شی زمونږ خوښ نه او د بل انسان خوښ موږ زر د هغې غیبت کوو دا ښه شی نه دی دا زړه ماتوي د بل سړي یو سړي یو جوړه کړې ده اوس هغه رنګ د هغه خوښ دی ورته دا دې څه کړي دي یو خو دا دی که د جینکو رنګ یا د بل څه رنګ هغه ځان له خبره بیا پوهې چې هلکه دا خو ګورې هغه بل چا والا دی او په دې بد ښکاري هغه ځان له خبره خو نه که هسې هغه یو ستا یو رنګ نه دی خو ورته ما دا ریسه اچولي دي دې سره د سړي زړه ماتېږي د خپلې ښځې د کپړو صفت د خپل د مور د کپړو خپل د یار ماشاءالله ډېره زبردسته جامې دي کړي تا نه په دې جمله ځي زه او ته یې کړي زړه باغ باغ شي هغه ته اصل کې بل ته ځان ډېر هوښیار ښکاره شي که نه چې زه خو ډېر تورزن یم ډېر ښه مزاج مې دی دا صفت انسان ډېر خوشحالۍ څنګه چې پوکې پوکڼۍ پړسئ دغه رنګې دا خبرې دا بل سړي پړسئ خوشحالۍ دې کې کمال مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه یو بزرګ تېر شوی د دیوبند هغه یو خپله واقعه بیانوي هغه یو ځل ما ته ښځې ویلي چې زیړه کپړه راوړه د بړستن استر ګوشتي رنګ یا زیړ رنګ د بړستنو ته لاندې استر لګېږي و یو ځل زما یو مرید و هغه ماله زیړه کپړه راوړله تکه زیړه کپړه د جامو دپاره د کپړو دپاره چې دا مې تاله تحفه راوړې ده وایي ما چې هغه زیړ رنګ ته وکتل نو د زیړ رنګ بې عالم شي نو د هغه خو زړه نه کېږي چې زیړه کپړه واچي اوس هغه زما عادت ده چې زه یو شي صفت کوم وایي ما ورته ویل ماشاءالله یاره څومره ښایسته زیړ رنګ دی او دا رنګ زما په کار و زما ورته ضرورت و نو شاګردان راته داسې بره بره ګوري نور مریدان چې لکه په دې زیړ رنګ باندې به دا شیخ صاحب اوس څه کوي زیړ رنګ خو دا نه چې وایي الټه وایي چې زما په کار مو ضرورت مې ورته وایي وروسته ته موږ تپوس وکړو چې په دې زیړ رنګ څه کوې او تا د هغه سړي دومره صفت وکړه دومره خوشحاله شو چې زه خو ډېر اعلی قسم خپل پیر صاحب خپل شیخ صاحب خپل مفتي صاحب نه داسې رنګ راوړو چې د هغه د مزاج مطابق دی دومره ګوره دا نور دومره نه پوهېږي زه پوهېږم وایي هغه ویل قسم په الله چې دا رنګ زما په کار و وایي دا ته استعمالي کپړې ته جوړوي وایي نه وایي څه لپاره د په کار و وایي د بړستنې استر دپاره مې په کار و ما ورته داسې ونه ویل چې ځان دپاره مې په کار دی که وایي ما ته مې ښځې څو ورځو نه ویلي چې زیړه کپړه راوړه د بړستن دپاره نو څنګه چې ده دا کپړه راوړه ما ته د ښځې بړستن را یاده شوه نو د سړي زړه هم خوشحاله شو ما ورته چې دقه رنګ زما په کار و او زما ورته ضرورت و نو خبره هم صحیح ده دغه سړي زړه هم پرې خوشحاله شو خو که هغه ته ما دا ویلی وی چې دا څه کې قمقل انسانه دې رنګ ته ګوره او دې هغه ته ګوره دوه کاله دې ما سره تېر کړو څه پورې دماغ کار شروع نه کړو خو زه خیر دې بړستن به ترې جوړه کړم څومره به هغه سړی خفه شوی یو خبره ده خو بل انداز سره وشوه صحیح شوه چې بل انداز سره وشوه د سړي زړه ټک وشو دقه طریقه ده دغه رنګې زه نو یو ځل یو مرید کره لاړم هغه چاول پاخې کړه چې چاول یې پاخه کړه چاول ډېر مزېدار و زما خو عادت و د ښځې صفت کوم وایي ما ماشاءالله ډېر ښایسته پولاو پوخ شوی دی او ډېرې ورځې پس مې داسې پولاو وخوړو نو وایي د هغه ښځه د پردې نه شاته ناسته وه په ژړا شوه پرینګ په ژړا شوه او په سلګو سلګو یې ژړلې ما ورته ویل ولې څه چل شوی
وی چې بس پرېږدی وایي ما نه ووایه ما خو ځکه زه ډېر خفه شوم چې ما څه خبره وکړه چې دا خفه شوه ما خو د وریجو صفت وکړو نو بس خاوند رنګ یې زیات شو ما ښځې نه تپوس وکړو چې ولې بیبي ته ولې ژاړې ما ته وایي چې نن دا ستا د خولې نه مې دا خبره واورېده چې ډېر خواږه او ښایسته چاول پخ شوي دي جړه رالاړه ما ورته ویل چې ولې دا خو ښه خبره ده وایي دې خاوند سره زما 40 کاله تېر شو زما ته مثلا 8 بچي دي او د 40 کالو نه هر هفته دله زه چاول پخوم او دې ظالم په دې 40 کالو کې یو پېر هم ماته نه دي ویلي چې ستا دا چاول ډېر مزېدار دي او ډېر خوږ سالن او ښایسته چاول پخې وایي نن مې چې ستا د خولې نه واورېده نو ځان راته معلوم شو چې زه هم دومره ښه ښځه یم ښه شی پخولی شم نو جړا راله وایي ما هغه سړي ته ویل چې خدایه ځان له مې کو چې سرکوزیه تا نه په دې خبره ځي څه مونږ که زمونږ ښځه ښه شی هم پوه کړي مونږ ورته ښه شی نه یو مونږ یو مړه به داسې اچانک قدرتي طور سره به ښه راغلی مو د هغې غریبي زړه مات شي هغه دله به پکې نور هم ډېره هغه شی مالګه شی وایي پرېږده نسواري نسوار خولې ته چې څه دي نه یو چې زیاته مالګه وخوري بیا د ټوپونه وې د هغې نه خو دا ښه شی دی نو عزتمندو دا ښې خبرې داسې څیزونه چې د انسان زړه اړوي نو زندگی دی خوږو خبرو سره اعتماد سره پارټنران یو بل باندې به اعتماد کې ښځه خاوند یو بل باندې به اعتماد کې په صحیح خبرو کې یو ځل یو شاګرد یو استاد نه تپوس وکړ ویل چې ستاسو زندگی ډېره ښه ده او کور کې هم ډېره زیاته خوشحالي ده د دې څه وجه ده هغې بچیا دا ډېره غټه خبره ده او دا پریکټیکل کتل غواړي ته ما کره راشه نو بیا به دې پوه کوم هغه ویل زه هم واده کوم څنګه جینۍ سره واده وکړم او دا زندگی د سړي څنګه ښایسته کېږي ویل 12 بجې به راځي زموږ کور ته 12 بجې دا شاګرد راغی ویل زه واده دی د استاد تجربې نه به څه فایده اوچته کړو چې ورغلې د غرمې ټیم نو د غرمې په ټیم کې دا استاد هغه ښځې ته وایي یا ښځې ته هغه لاټین لږ راواله ستنه رانه ورکه شوې ده اوس د غرمې ټکه نه غرمه او بالکل رڼا او دا سړی چې کوم دی اوس دا شاګرد چې دا مینټل دی د ګرمۍ د یو ورځې ته ګوره او دا ښځې ته وایي اوس دا ښځې خو بیا هلته نه په دې چیتر وولي چې ته خو لیونې دماغ دې کار کوي که نه ښځې لاړه فورا یې لاټین راواغست ګرځېده را ګرځېده بس ته نه د ګزارلې وه راواغسته ویل زه پیدا شوه خدای دې د اجر درکړي ښځې خوشحاله شوه ګلابه الله دې تاله زندګي درکړي الله دې تا راته ژوندی ساتي یو بل ته دعاګانې شروع اوس دا وایي چې دا دواړه مینټلان دي یو ورته د ورځې وایي لاټین راوړه او هغه بله د دې نه هم غټه مینټله ده هغې موله راوړي هغې ورته وایي چې ای په سترګو ړوند ده په دې غرمه په لاټین څه کې لکه زمونږ ښځې مونږ ته داسې وایي ړوند ده ولې زه درته لیونۍ ښکارم هغې راوړو لاټین نو دې سرجین هغه استاد هغه هلک تپوس کوي چې جي عجیبه شان کار دی اوس مې پوه که که نه په دې غرمه کې رالم اوس مې په قصه خو پوه که ویل ګوره دا مې تا ته ښودل چې داسې ښځه کوه چې هغه ښځه په خاوند باندې مکمل بروسه کوي چون چې شونان چې پکې نه کوي بس چې خاوند ورته خبر وکړي چې داسې ده ورځ د شپه ده بس دا وایي ورځ د شپه ده زما خاوند وایي چې ورځ د شپه ده او فورا راځي د دې ښځې په ما باندې انده اعتماد دا وایي چې زما خاوند زما بد چېرته هم نه غواړي هغه ښځې ته وایي چې تا پې ولې بروسه وکړه دا خو غلطه ده که نه هغه ته وایي زما خاوند دی زما په دې چې کله زه پلار د دې سره وتړلم زما لمنې دې لمن سره وتړله بس ما دا ټول جهان دی ما ته پته ده چې زما خاوند به خروغ رمټ دی دا به د قمقلتوب یو کار هم نه کوي په دې کار کې به خامخا څه حکمت و ځکه ما دا کار او تو سره ناست وي او اوس وایه ته څه له راغلی وایي زه خو دې له راغلی یم وایي ګوره دقه حکمت دی زما د خاوند چې ما باندې لاټین راواغستو په ټکه نه غرمه کې ستا غوندې سرکوزې پویولو چې ښځه کې داسې سان ښځه وکړه چې اعتماد والی مینه محبت والی چون چې چونان چې پکې نه وي نو ګوره ما چې لاټین نه وی راغستې زما خاوند به هم غلط شوی وی زه به هم غلط شوی وی او تا ته به حکمت هم نه میلاوی دی زما د خاوند په خبره کې حکمت دی دې وجې نه نبي علیه السلام الله رسول چې موږ ته کومې خبرې کوي که هغه زموږ په دماغو کې نه هم راځي هغې کې فایده شته زموږ دماغ به کمزوري عزتمند نو یو بل سره عزتمندو زندګي تېرولو کې به مینه محبت کې لالچ د دې څیزونو نه به ځان ساتي په وړو وړو خبرو هلکان یو بل سره جنګ کوي یو دوه ورونه پلار ورته ویل هلکه د اعمال د باندې تقسیمو نو هغه ورته وایي یو کمره ډېره مزېداره وه 4 بیډونو والا کمره وه
کشر وی مال بدارا کې مونږ خلا واده نشتا مشر وی مال به را کې زمون خو درزن بچی دي دا بچر ته سملو او ظاهر کې دوه خبره صحیح ده خو یو پلار ته وی چې پلار بچ څنګه ستا خو کې تقسیمې کا یا کشر مشر ته وی چې ضروره ستا بچی ډیری تی واله یا مشر کشر ته وی چې زستا دي مبارک شي تا واده نه کړي او زه دوه غټه کمره د کرکټ په بګی کې سبب بګی کې او به یریږي بګی خو نه خیر دی ځه یو بل لحاظ نه کوي په جنگ شو مشتو گریبان لاس دروز او ټول کار ما کړی دی مشر وی ما کړی دی به دا کسی بګی ټول هغه خپل بڑا ټول راو باسي دا جنگم خي په دې کې دا ټول ګند را بار شي کله کله ګند خي وي خپل پردي پکې معلوم شي کله کله د غمونو باران خوي چې غم نه باندې به پکې نر او د خزي پته لګيږي چې کم کس سره ملګری دی نو بس بیا چې کم دی دا خبره ټولې راوځي پلار یې ډېر زیات خپه شو چې دا دومره مال حال مې ګټلې دی زم شته چې نه وینو څه خبره اوس یا لګه کم او لګه زیاته نو دا څه خبره ده ما نه پکې تاسو هم نه کوي چې پلار دا کمره ده چا او ګټلې ټوله ما ده پلان نو څه تاسو نه کوي بهرحال هغه بچی راونی ویل بچی راځي تاسو یو بل خزانه درته ما سره ډیر نورم جایداد دی وای کوم ځای کې دی بس هغه شی تیر شو راځي چې دوه هغه پسې بس پلان روان کړو په دې یو ګاډي کې کېناسته چې باغی کې 2 سیټو خالی یا د سی ګاډي چې 2 سیټو پکې نو دا یو ورته جی تاسو مخ کې شي دلته بیا ځان نیک ګور ته مخ کې شه چې هغه سات کېناستو بیا کې نه راځه کښ راوسته کې نه زبو درېګم بیا غو درېدو اوس لري زید کله داودري کله غودريږي مزیدار اغزي ته ورسېده چې سي ته ورسېدل شوی کتل یو شر شان زید او باغی کې یو لوی قلعه ده او ورانه خراب شوی د ډیر وخت نه بګي سوق نه دی اوسېدلی وته پلان دلته رسول الله سویل دا قلعه زمنګ ودا زمنګ د نیکوا به ستاتر او منګ ته پاتې شو مونږ په ډیر وخت اوسېدلی ډیر هغه څومره غټه قلعه ده خو به یو ورځ کم دی ستاتر او زو یعنی من خپل رونه په دې باندې وران شو وې زما مشر رور چې کم دی غډیر خسړیو اوس وې ډیر خسړیو اوس ول چې کله خپل بچو جنگ وکړو وې زما مشر رور ډیر خسړیو ماته بچیا ته زما د بچی په ځای ما ته نیغ کېږي ما درته خیر دی ویل مال دا شی راکته دا والا او نه راکې به دا ټول در پاتې دا ټول استا او ته په مورشه او زه پکې یو کاسیرم نارم وې غرور رانه لا اړې خپشو ډیر سلويخ کالو شرور می پستر ګونه دی لیدل راته ویلې نه دي چې کوم ملک ته تلم په خواغو ټلیفونونه دا قصې مې نه وي بس یو ځل بسړې ورک شو بس ورک وې رور نه لاړې خوګ رور میو هر څه راته پرې غوستو خو نن هغه زما ګټلې مال کې چې کله ما وکتل چې زما بچي په جګړه شو ما ته مې خپل خوګ رور را یاد شو چې دا الله مال نتیجه را کوي ماته خي چې په کم مال تا جګړه کوله تا ګټلې نو تا بغټلې مال یو ستا بچي په ستا مخ کې زو جنگو ما بیا وسکه اخو من ګټلې نو د پلار نه کمالو دا ما په خپل الله سو ګټلې دی زما بچي پکې جنگ کوي نو د دې وجینا بچي لکشان د عبرت نه کار والي سبب دي دارو نه ډیر بد در یادېږي او ای تاسو په لار باندې ګاډي کې مرا واسي تاسو دا غینه سبق زده نکو وې څه شي هغه ته خیالم نه وي خو مال ته خیالو ویل ته په ګاډي کې ولاړ وې دا مشر ور دي پیله ولې کینو وې خیر دې دا مشر دې مال چې دا کینی او به مشر ته ولې کینو ولې غیر خیر دې کشر دې زه خو د مشو په مال چې دا د مشي ویل دا سیټ ستاو کده دو وې هغه نه زما دې ونه ده هغه د سوارلې سیټ دې ویل بچا دقه شان د دنیا دا کورونه دی او دا مالونه او دا دکانونه دي دا دقه د سوارلې سیټ دې کله به پیدا ناس یو کله به پته ناس دي دا د چا خپل کې دې نشي دا ځان سره قبر ته سو ګورې نشي خو انسان داده چې یو ورته وي زخیر دې تی ډیر وکا او دا بل ورته خیر دې دکان ته ډیر وکا او دا یو ورته زخیر دې ته لګ ډیر نه فاله او دا بل ور دې بل ته وي ته ډیر نه فاله نو دقه د سورلې گاډه دې د سورلې سیټ دې بس فائدہ ته اغستل دي خپلم او خپل رول لم ورکول دي بهتر انسان هغه چې بل دې زیاته ورکړه خپل کم ورکړه الله رب عزت عمل کول توفیق راکړي.